بل مذهب د شیخ الاشراق ده. شیخ الاشراق دا حکیم ده. دته شیخ الاشراق ځکه وایي چې دا علم قائل ده چې علم د واجب تعالی په ممکناتو یو نور ده، مشرکتون رڼا کوي. دا نور مشرکه بس دا علم دی واجب تعالی ده په ټولو ممکناتو باندې. ادم عبدالانکشاف ته اوس دا نور مشرکه، دا نور چې شیخ الاشراق کې قائل ده چې علم د واجب تعالی ممکناتو باندې یو نور ده، مشرکتون چمک کوي. دا نور چا نه عبارت ده؟ نو د مذهب کې مختلف اقوال دي. ملا حسن وایي تنشط بالاذهان اذان دون الاذهان، غوږونه خوشحالیږي ورسره خو ذهن نه خوشحالیږي، ځکه چې دا نور اوس څه شی ده؟ دې څه مصداق ده چې ته وایې چې علم د واجب تعالی په ممکناتو یو نور ده، مشرکتون چمکدار، بس دا علم د واجب تعالی ده په ټولو کائناتو. نو دا نور چا نه عبارت ده؟ دې وجې دوه مختلف الفاظ نقل کړي دي د مذهب باره کې. بعضې وایي چې دا نور چې ده دا صور د افلاطون دی. هغه افلاطون چې قایل و په دې چې علم د واجب تعالی ممکناتو باندې صور د ممکناتو دی، قائمتون بذاتها، واجب تعالی ذات پورې نه دی قائم، بس دغه صور د ممکناتو دا علم دا نور مشرکتون، دا نور د چمکدار، نو صور د ممکناتو دی، قائمتون بذاتها، واجب تعالی ذات پورې نه دی قائم. نو دا مذهب په افلاطون مذهب ته راځي. افلاطون مذهب باندې چې کوم ردونه وو په ده باندې دي، نو د مذهب مردود ده په رد د افلاطون سره، چې افلاطون باندې کوم اعتراضونه مونږ کړي وو هغه په ده باندې وارد دي، ځکه دا نور صور د افلاطون ته وایي. بعضې وایي چې نه دا امام دا شیخ الاشراق چې وایي چې علم د واجب تعالی ممکناتو باندې یو نور ده، دا نور دا چا نه عبارت ده؟ وایي دا هغه صور دي که نه، د دې کائناتو دا صور دي چې عقل فعال پورې قایم دي، عقل فعال په دې سر کې پراته دي، دا ټولو کائناتو صور. دا صور د دې کائناتو چې عقل فعال کې پراته دي، دا عقل فعال سره د صورونه واجب تعالی ته حاضر ده، بس دغه صور علم د واجب تعالی ده. دا نور مشرکتون، دا یو نور ده چې چمک وایي، چمکدار نور ده، بس دا علم ده. فیرد علیه ما یرد علیه، د باندې هغه اعتراض ده چې کوم په بعضې مشاینو باندې و چې هغه ویلي وو چې علم د واجب تعالی ممکناتو باندې صور د ممکناتو دي چې قایم دی عقل فعال پورې. هغه بل ورځ چې کوم ردونه مونږ پوه کړل. بعضې وایي چې دا وایي چې علم د واجب تعالی ممکناتو باندې او وجود دهري د ممکناتو ده، لکه پرون تیر شو چې دا وجود د دنیا دوه قسمه ده، یو وجود زمانی ده تحت الزمان، ایو وجود فوق الزمان ده. هغه وجود فوق الزمان دا وجود دهري ده، دا وجود نفس الامری ده، بس نفس الامر کې ده من غیر تقدم و تاخر، هغه کې تقدیم تاخیر نشته، ټول معن پروت ده، هغه قدیم ده. نو تاسو مونږ وجود کدا حادث ده په تحت زمان، چې دا وجود حادثه زمانی ده، زمانه لاندې حادث ده، په یوه زمانه کې وي په بله کې نه، په یو مکان کې په بل مکان کې نه. دا وجود دهري ده فوق الزمان، دا نفس الامر کې دا وجود پروت ده من غیر تقدم و تاخر، تقدیم تاخیر پکې نشته. نو که تاسو مونږ واړو هغه وجود په یغو صفاتو چې دلته مونږ سره یي هلته نفس الامر کې ده، ازل نه نفس الامر کې ده، یا منځ کې زمانې تیرې دي، دغه وجودونه
چې کوم د مخکې زمانه کې تاسو مونږ پاره وو هغه وجود عالم نفس الامر کې ده من غیر تقدم و تاخر کدا اوس وجود ده دا خو دلته زمانه لاندې تقدیم تاخير ده پکې الته فوق زمان من غیر تقدم و تاخر الته تقدیم تاخير نشته دا ټول وجود د کائناتو ازل کې بلا تقدیم و بلا تاخير معن پروت تا بس دا وجود دهری د ممکناتو ده چې دا وجود نفس الامر ده فوق الزمان ده بلا تقدیم و بلا تاخير دا علم ده دا نور ده دا مبدا د انکشاف ته لاندې ټولو کائناتو پر نو په د باندې هغه اعتراض ده چې په دې اکثر المشاین کوم اعتراض چې کوم پرون مونږ اعتراضونه کړیو په وجود دهری د ممکناتو په د باندې دي چې اجتماع نقیزین ده تداخل د جواهر ده الی اخره یا دا علم د واجب طلب په ممکناتو دا عدم ثابت ممکناتو ده لکه معتزله ویلو کنه چې یو معلوم درې قسمه ده موجود بالفعل هغه موجود چې بالقوه دا معنی چې ممتنع نه صلاحیت تی وجودي پکې چې دې ته عدم ثابته وای دا ازل کې ده ټیک ته تاسو مونږ وجود ده دا خو حدیث ده خو یې مونږ تاسو عدم ثابته ده یعنی هغه عدم تاسو مونږ چې صلاحیت الوجود نه خو ازل کې ده تاسو مونږ عدم په ازل کې ده چې دې صلاحیت الوجود ده بس دا عدم ثابت ممکناتو دا علم د واجب ترا ده په دې ټولو کائناتو نو په دوه هغه اعتراض ده چې کوم په معتزله وو چې لکه عدم ثابته څه معنی ده ثبوت مرادف الوجود ده خو بیا وجود ته راځي بیا عدم ثابته څه معنی که ثبوت مرادف ته وجود وایي بیا دا معنی شو چې دا وجود د ممکناتو دا علم ده بیا وجود د ممکناتو چې علم ده دا غلط ده ځکه وجود د ممکناتو دا خو حدیث ده دا خو علم نشي کېدای کنه ثبوت مرادف الوجود نه بیا خو عدم شنه بیا خو لازم چې عدم دی علم په تقدیر دی علم او طالبات بیا خو عدم نه عبارت ده چې ثبوت مرادف ته وجود نه بیا خو عدم نه عبارت ده بیا خو علم نشته بیا خو لازم چې عدم دی علم په تقدیر دی علم او طالبات دا مذهبونه چې کوم وخت کې تیر دي دا مذهب دا توجیه ده چې دا وایي چې علم د واجب طلب ممکناتو باندې منفصل ده اشراق نوري ده یو نور ده مشرقتون چمک وي دا نور څه شای ده نو د په نقل د مذهب کې دا عجیبه تعبیرات دي څوک وایي چې دا نور صور د افلاطون دي څوک وایي چې دا نور صور د بعض مشاینو دي څوک وایي چې دا نور وجود ظاهري د ممکناتو ده څوک وایي دا نور عدم ثابت د ممکناتو ده نو دا تحقیقي مسلک نشو دو تراجع شو دا مخکینو مذهب وته نو چې کوم اعتراضونه په هغه باندې او په د باندې دي بل شک انتزاع ده په شک انتزاع کې چې علم صفت انتزاعي ده علم منتزع ده ذات واجب تعالی نه یو صفت ته نور ده منتزعة عن ذاتی تعالی دا منتزع ده ذات واجب تعالی نه دا مذهب د متکلمین ده صفت واحده بسيطه دا صفت واحده بسيطه ده یو صفت ده بسيطه یو صفت ده چې منتزع ده ذات واجب تعالی نه او اعتراض ده په دو چې لکه یو صفت ده هم منتزع د ذات واجب تعالی نه دا علم د واجب تعالی ده په دې ټولو کائناتو نو خو لازم چې عدم تمیز بین المعلومات بیا خو معلوماتو کې تمیز نه راغی ته معلومه زه معلومه دا ټول دنیا معلومه ده عدم تمیز بین المعلومات معلوماتو کې به تمیز نه راغی ځکه علم یو صفت ته بیا علم صفت واحده ده نو چې علم صفت واحده ده بیا خو تمیز نه راغلی بین المعلومات جواب دا ده
چې دوی وایي چې او علم صفت واحده ده و ذات اضافات لا متناهی دا ذات اضافات ده غیر متناهی اضافات لري نو دغه صفت هر معلوم سره تعلق ته اضافت ده نو زید سره تعلق ته بل سره تعلق ته تا سره تعلق ته ما سره تعلق ته ټول کائنات سره اضافت ته لکه شمس شعاع شمس خو یو ده خو شعاع یې بې شمېره دي د انور نه شعاع وځي هغه شعاع لاندې کائناتو سره لګي داسې علم صفت نوراني ده بسیط ته یو ده خو ذات تعلقات کثیرة و اضافات کثیرة لاندې اضافات کثیره دي تعلقات کثیره دي تا سره ما سره بل سره بل سره په دغو اضافاتو سره تمیز د معلوماتو کېږي دا معلومات یو بل نه ممتاز دي دا د مذهب متکلمینو لیکن دې باندې اعتراض ده لکه علم صفت بسیطه نه ده ولې که علم صفت بسیطه وي نو لازم بس استکمال بالغیر والتالي باطل دلیل ملازمه استکمال بالغیر ولې راځي ځکه دا خو علم صفت ته کنه عین ذات نه ده ذات ته واجب تعالی نه خو نه ده عبارت دا یو صفت بسیطه ده صفت غیر موصوفی نو لازم سے استکمال بالغیر واجب تعالی غیر باندې کامل شو والتالي باطل یو سوال ده دو جواب کې چلو استکمال بالغیر نه ده استکمال بالغیر ځکه نه ده چې علم خو صفت ته کنه صفاتو نه ده نو که دا علم صفت مرتبه کې نه وي بیا ټیک ته لازمیږي استکمال بالغیر خو علم صفت مرتبه کې ده کنه چې نه علم په مرتبه العلم کې بیا دا استکمال بالغیر ده اوس خو علم شته دی په مرتبه د صفت کې ده کنه په مرتبه د ذات کې نه ده صفات خو وایي دی ته چې ذات مرتبه کې نه صفت مرتبه کې استکمال بالغیر نه راغی بل استکمال بالغیر معنی دا ده چې استکمال په امر منفصلی چې جدا شای دا خو صفاتو د واجب تعالی نه ده استکمال بالغیر نه ده راغلی بل سوال دا ده چې لکه علم صفت بسیطه نه ده ولې که علم صفت بسیطه وي نو لازم بسې تعلق د علم بالمعدوم ځکه علم صفت ته لاندې کائنات معلومات دي دا کائنات خو په ازل کې نه و علم د واجب تعالی خو ازلي ده نو لازم سے تعلق د علم بالمعدوم والتالي باطل جواب دا ده چې دا ممکنات څه دي ټیک ته دا معدومات دي په ازل کې نشته تعلق د علم بالمعدوم فرای متکلمینو جایز ده علم معدومات سره تعلق جایز ده لکه مثلا یو سړی اذا خاتمه په کفر نعوذ بالله نو دا دی الله علم کې ده چې انه جهنمی چې دا جهنمی ده الله علم کې ده پروت چې دا جهنمی ده ځکه الله علم کې ده چې دا خاتمه په کفر ده چې په کفر خاتمه یو جهنمی ده نو د رب سبحانه علم کې دا ده چې انه جهنمی چې دا جهنمی ده ازل کې رب علم کې دا پرته ده چې دا جهنمی ده خاتمه په کفر ده اثر دې چې انه جهنمی دا خو منشته دا خو وروسته راځي چې دا جهنمی ګرځي وروسته آخرت کې قبر ته وځي به وروسته دا جهنمی جهنم ته وځي حالانکه رب علم کې په ازل کې دا ده چې انه جهنمی چې دا جهنمی ده ولې خاتمه په کفر ده نو جهنمی خو معدوم ده په ازل کې خو جهنمی نشته نو دا تعلق علم بالمعدوم راغی کنه بل جواب دا کوي چې نه دا ټول کائنات څه دي دا د رب معلولات دي نو دا په علاقې د معلولیت سره حاضر دي خو بیا دا سوال دی چې ټیک معلولات دي
خو معلولات خو په اعتبار د وجود سره دي، وجود خو وروسته ده، هغه ازل کې نشته. چې تاسو وایو چې واجب طلاق علیم ده په ممکناتو، دا ممکنات معلولات ته واجب طلاق دي، دا په علاقه د معلولیت سره حاضر دي. خو سوال بیا ده چې معلولات خو دي خو تو په ازل کې شته نه کنه، بیا نو چې نشته خو تعلق علم بالمعدوم رااله، څنګه په علاقه د معلولیت حاضر دي چې ازل کې نشته؟ خو بیا به دا جواب کې چې دو کا وجود تفصیلی نشته، وجود اجمالی شته. دا په وجود اجمالی سره موجود دي اجمالا، اگر که وجود تفصیلی سره نه دی موجود. تفصیلی وجود خو حادث ته ده، خو اجمالی وجود ازل کې شته دی چې وجود دی علت ته. اذ وجود العلت اجمالا هو وجود المعلول، علت والوجود اجمالا دا د معلول وجود ده کنه. پوه شئ؟